السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم دین محمد مومند او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. د بالا ماڼۍ کاڼي په حدود کې یو څو ورځې مخکې یو دردناکه او افسوسناکه واقعه رامخته شوې وه چې په هغې کې یو ځوان زلمی هلک ډېر بې دردۍ سره قتل شوی و. بیا پولیس په هغې کې اووه ملزمان ګرفتار کړ چې په هغه اووه ملزمانو کې یو جنۍ هم وه. پولیس ملزمان څنګه ګرفتار کړلو د هغې ورثه دې حوالې سره څه وایي، دې حوالې سره به موږ پولیس آفیشل سره هم خبرې کوو او د هغې ورثه سره به هم خبرې کوو. راځئ موږ سره. ګرانو کتونکو، دا وخت زه د مقتول زاهد والد صاحب سره ولاړ یم، هغې نه به معلومات کوو. جي السلام علیکم. جي وعلیکم السلام. دا راته ووایه مشره چې دا پېښه څنګه رامخته شوه، دې حوالې سره لږ تفصیلات راکړئ. سر جي زه خو خپله په دې موقع باندې نو شپه زما بار وه، اسلام آباد کې وم څه کار پسې تللی و؟ او چې زما روح یې دلته زما ټول خاندان هلته اسلام آباد کې. خو په دې ورځ چې کومه ورځ باندې زه اسلام آباد ته تلم نو ما سره په کور کې دا ګفتګو وشوه چې هلک له موږ چېرته ښځه کوو. نو ما تپوس وکړو چې ښځه خو به وکړو، موږ دا یو دوی له چې کومه ښځه واده کړی دی دې شپږ میاشتې نه کېږي، دومره وس هم نه کېږي. خو بهرحال تاسو که څوک خوښ کړي، تاسو ما ته ووایئ چې څوک هم خوښ کړي دي دې خپل پردو کې یا ګاونډ کې. نو ما ته کور والا وویل چې او دلته زمونږ ګاونډي دی عزیز نوم یې دی، د هغه لور ده او موږ د هغې تپوس هم کړی دی، چا له یې نه ده ورکړې. او ته کوشش وکړه که چېرته موږ له یې راکړه. ما ورته ویل چې دا مهاجر دي او موږ پاکستانیان یو. بهرحال موږ به زه پې خپله وکړو، که رایې کړه خو ټیک ده، که رایې نه کړه خلک جرګې کوي چې ور یې نه کړي بل چېرته ځي. او زه چې اسلام آباد نه واپس راشم نو بیا به په دې باندې خبرې کوو. حاجي ما ته سهار کې بیا د کور د رینګ وشو چې دا هلک د شپې نشته دی. زه هلته نه تقریبا دلته 11 بجې یا داسې پوشا راورسېدم. ما ته بچو وویل چې بېګانه نشته، تقریبا 11 بجې کور کې و. بیا چې زما دا کور والا د شپې 2 بجې 3 یا 2 نیمې داسې پوشا را پاڅېدلې، زامنو ته یې ویلي دي چې بچیه پاسې هغه زاهد نه دی راغلی. نو هغوی ټیم سره به موبایلونه کړي وو ته، خو د ده موبایل کلا و، خو چتېده خو نه، دا خو چې بس دغه شوې وه او ډېر شوې. بیا دوی به مور ته تسلي ورکړي چې مورې هلک داسې جنۍ نه ده، چا سره یارانو دوستانو سره به یې شپه او را به شي. بهرحال هغې کې ټیم تېر شو ډېر. دوی ته څه تقریبا بیا د تاڼې نه اطلاع وشوه چې تاسو راشئ دلته ستاسو داسې یو سړی دی، تاسو یې پېژندګلو وکړئ. په موقع باندې بیا زه هم تاڼې ته راورسېدم. زه هم په موقع په د تاڼه کې امبولانس یې چې راوړی چې زما زوی پکې ډېر بې دردۍ سره یې وژلی او پروت و. تر دې نه علاوه ستاسو نور څومره زامن دي؟ زما چې 2 زامن دي، یو دا دی یو مې دا زوی دی، دا مشر دی، دا هغې نه دا د هغه نه مشر دی، مقتول نه دا مشر دی، دا کشر دی د ټول. او څومره وخت نه تاسو دلته اوسېږئ؟ یعنې چې زه اوس راغلی یم 4 کاله باندې کېږي چې دې کور کې زه پروت یم. ما څه تقریبا 18 کاله په هندوسوزان کې تېر کړل. څه وجه وه چې دا دومره بې دردۍ سره قتل کړو؟ نو بس زمونږ پښتنو خو دا جاهلان په دي او دا غټ جهالت وجه کېدی شي، نور خو دې کې چې څه داسې دغه نور څه ظلم دوی سره موږ نه دی کړی. د کنځلو یعنې د ترخې خبرې تبادله هم په دې 4 کالو کې د دې خلکو سره زموږ نه ده شوې. دا تاسو چې څوک یادوئ ګاونډیان چې تاسو چې مهاجر دي، د جنۍ چې خوښه وه ستا د دوی، نو څه رشته هم ورلېږلې وه؟ او چې زمان ګور وه، زما ښځې زمان ګور ورلېږلې وه چې بچیه ته تپوس وکړه سړي چې څه دا جنۍ چا له ورکړې نه یا پېژندل کړې نه. زمان ګور به په څه بهانه ورغلي، دې جنۍ نه به یې په خپله تپوس کړی چې بچیه ته خو چا له ورکړې یا نه. هغې ورته به دا اظهار کړی چې زه یې چا له نه یم ورکړی. په ځاني باندې تاسو خپله جرګه پرې کړې ده که نه زنانو خبرې؟ چې دا د زنانو خبرې جرګې به پرې موږ کولې، خو چې وخت لږ تېر شوی وی، دا خو ټوله د څو ورځو خبره وه. نو دا زنانه به پرې کور کې بیا مور ته دې هلک ویلي چې ما لکه ښځه کوئ. مطلب دا دی که پلار ته یې وایي او که یې نه وایي، خو ما له ښځه کوئ دلته ما نه خوښه ده دا رانه وکړئ. او موږ چې د پاکستان پولیس خاص کر کې شهریار خان موږ ډېر شکرګزار یو په دې خبره چې موږ سره ډېر غټ تعاون وکړو. په موقع پارټي هم باندې تقریبا ټولې په دې باندې ګنټه وخت نه و لګېدلی په دې ګرفتارۍ باندې چې دا جینۍ هم راوستل او دا ملزمان هم په موقع راوستل. ما د رور لاندې کمره وه، اکثر زمونږ دې کمره کې به نیټ کار نه کولو، نو زما دا رور به په دې ګیټ کې ولاړ یا به په پورو کې ولاړ. نو زه تقریبا 11 بجې کمرې ته ختم. ما دې رور ته وویل چې وروره ته چېرته څملې؟ زما خور هم په دغه ورځ راغلې وه. نو ده وویل چې زه د پلار کټ کې څملم ځکه چې زمونږ پلار به موقع نه و.
زه به راوختم دې کې 2 بجې وي یا 3 بجې وي نو ما ته مور وویل چې زاهد نشته دی. موږ دا خبره دومره سیریس وانخیستله ځکه چې موږ چا سره نه دښمني داسې نه بدي نه داسې یو کار داسې کړی وی چې موږ به دا هغه کړی وي. بهرحال سهار شو تاسو ویده شولې بیا ورپسې ونه وتئ چېرته؟ نه نو موږ خو ویل زه هلک دی چېرته به تللی ملګري به یې یا به څه نوره څه وجه وي. موږ ورته ډېر موبایلونه وکړه رینګونه مو ورته وکړه خو موبایل یې نه اوچتولو چې موبایل یې رینګ به ورتلو تقریبا 50-60 رینګونه ورته ما کړي داسې به مې ورته نور هم کړي داسې ورته ملګرو هم کړي. خو بهرحال سهار شو که نه نو زما دا کشر ورور دی دا چې راسره ولاړ دی ده ته ما وویل چې وګوره چې ته پولیس به د شپې نیولې اکثر چې پولیس دې ونیسي نو موبایل د راوالې کېږي نو ما کېدای شي دې د وجې موبایل نه اوچتوي. خو بهرحال بس 12 بجې شوې 2 بجه شوله دې کې ما پسې رینګ رالو چې یاره ستاسو ورور په تاڼه کې دی. نو موږ زه کور ته لاړم په منډه منډه مور مې ډېره پریشانه وه. مور ته مې وویل چې نه مورې زاهد پیدا شو تاڼه کې دی. په منډه راغلم تاڼې ته چې حوالات کې مې وکتل نو حوالات کې نه و. زما دا بل ورور زما نه مخکې تاڼې ته راغلی و. زه بهر ووتم ما ویل کېدای شي دلته بار چېرته ولاړ وي. زه چې دلته ووتم د بار د پارکینګ کې امبولینس ولاړ و. نو زه امبولینس خواله ورغلم او سر چې ګیټ مې کولاو کړو بس ورور مې پکې مړ کړو. دا د 3-4 ورځو لکه ته د دې خپلو کې لینډ جوړ شوی و. موږ ډېر نه خو دې هلک مور ته ویلي وو چې زه دا جینۍ زما خوښه ده او دا به راله کې. زما کور والا وه هغه هم دې دپاره ورلېږلې وه چې ته تپوس وکړه. جرګه خو خلک هله کوي چې معلومات وشي چې دا جینۍ ورکړې ده که نه ده ورکړې. نو موږ دا معلومات اول وکړه چې دا جینۍ ورکړې که نه خو هغې پخپله وویله او جینۍ چې ته ووایي چې زمونږ زه نه یم ورکړې نو دې زمونږ په پښتنو کې دا دغه دی چې هغه رضا وه. ښه دا راته ووایه خدي تپوس چې دا ستا ورور چې کوم دې سبق به ویلو یا مطلب نور څه کار روزګار یې کولو؟ د میټرک پاس کړی تقریبا نه هم دا موږ الکټریشن په شوبه کې الکټریشن ته کېنولې او د الکټریشن استاد ګرانو کتونکو دا وخت زه اس ایچ او بالاماڼ شریعت سره ولاړ یم او هغې نه به د دې واقعې حوالې سره معلومات اخلو. جي اس ایچ او صاحب دا ووایي چې دا ملزمان تاسو ګرفتار څنګه کړي دي؟ مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم. دا په 4 تاریخ باندې د غرمې ټایم موږ ته د ټلیفون په ذریعه اطلاع شوه چې دې ځای کې په ګورنمنټ کالج باچا خان چې کوم دی ګرلز کالج سره خوا کې هدیره کې یو مړی پروت دی لاوارثه چې په موږ موقع ته ورسېدو نو هغه انتهایي تشدد شوی وی او په مخ هم ډېر زیات خوږو او د این علاوه په مری باندې د هغې د چاړه یا چاقو کټ لګېدلي وو. بیا هغلته کې موږ ریسکیو 112 ټور راکال کړو. ریسکیو 112 راغو نو موږ هغې سره سره د دې ورساټ سکول شروع کړو. دا زموږ تاڼې نه شاته محله ستارشاه ایریا ده. هلته نه بیا د دې ورساټ ریس شو. هغې والد صاحب جعفر خان راو او بل نور زامن ورسۍ ټول راغه. نو د هغې نه چې کله بیا موږ رپوټونه وایو د دې معلومات وشو نو دې هلک زاهد نوم و 22-23 سال عمر یې او دا د تېرې شپې نه د کور نه غیب شوی. مطلب 4 تاریخ انسیډنټ و دا په 3 تاریخ د شپې 11 بجو پورې د دوی د کور د زنانو د وینا دا ده چې 11 بجو پورې دوی په کور کې وو. د 11 نه پس بیا دوی چې کله وده شوي دي نو د هغې نه بعد بیا د شپې چې کله زنانه خاص کر د مقتول زاهد مور چې کله پاڅېدلې ده او تقریبا 2-2:30 بجې هغې کتلي دا هلک په کمره کې نه و. بیا دوی ټول خپل علاقې سرچ کولو د دې هلک تکلی کو نو په نیکسټ ډے بیا چې کله د خلکو زموږ په ذریعه ورته پته ولګېده نو دوی بیا راغه. موږ معلومات یې نه وکړو. جعفر خان دا وینا وه چې که مثال زموږ د فیملی چا سره هیڅ قسمه داسې لانجې یا بدي یا بل څه زړه بداوي دا هېڅ هم نشته. البته د دوی د انکشافات مطابق معلومات چې وشو نو د دې هلک په خپل ګاونډ کې یو جینۍ خوښه وه چې هغې دپاره دوی معلومات هم کړي د رشتې دپاره. د هغې یو وجه راغه او په هغه وجه باندې د ده مړډر وشو. دې کې څومره ملزمان ګرفتار دي او ابتدایي تفتیش کې د ملزمانو څه دی؟ دې کې ټوټل 7 کسان چارج او 6 پکې نیولي شوي او یو چې کوم دی هغه فلحال فرار دی. دې کې خو یو جنۍ هم دی ملزمانو کې. یس بالکل. دې کې دوی نه چې موږ معلومات هم وکړو موږ هغې نور خپل اندروني تفتیش وکړو نو هلته خبره داسې معلومه شوه چې کوم دا ګاونډ کې جینۍ وه دا د عزیز خان لور وه صاحبه نومې جینۍ د ده خوښه وه
نو د دې زنانو کوم چې د مقتول وړاندار وو نو دا د دې پوښتنې له تلې وه چې لکه لیګل پوښتنه چې ګینې ته بچې چاله ورکړي یا نه ورکړي پریزنټ شوي یا نه. او دا لیټران چې کله مونږ د جینۍ راوسته دا ملزمه نو هغې دا خبره اډمټ هم کړې هم منله چې او د دې د کور نه ماله وینا دپاره خلک راغلي وو د دې زړه هم د واده لکه خو وروستو خبره چې نو خو لکه به دوی داسې غوښتنه باقاعده نه ده کړې خو د دې معلومات یې کړی چې دا جینۍ تاسو چاله ورکړې دی یا نه ده. نو دې جینۍ ورته خپله وویلې چې هغه دې چاله نیم ورکړی نو هغه هم اریسټ وه ورسره 6 کسان نور هم اریسټ وو. ابتدایي تفتیش حوالې سره لګوي وو چې د ملزمانو دومره تشدد ولې کړی، دومره بې دردۍ سره یې دا ولې قتل کړی. جنرالي چې موږ وګورو نو عام قتل مقاتلې دشمني یا زړهبداوي چې نو هغه اکثر خلک په ډز سره خپل بدل اخلي چونکې په دا چې کوم ملزمان دي نو دوی باندې د دې شناختي کارډونه جوړ دي خو بلاک دي د دې دا الریډي سسپیکټ دي چې دا چېرته افغان مهاجر دي کوم چې 70 80s کې راغلي یا د هغې نه مخکې نو دوی څه کارډونه هم جوړ کړي خو هغه بلاک دي. یو د دې افغانانو او بل د دې پښتنو چې کوم طریقې دا چې کوم د غیرت په نوم دوی دا قتلونه کوي نو په دې کې چې موږ زیات تر وګورو نو هغه د تشدد نه بعد مرډر یا سړی وژلي کېږي نو دا چې موږ وکتل دا هم د تشدد ډېر زیات شوی نو دوی په ابتدایي تفتیش کې خو اول سر کې خو دوی د دې نه انکار وکړو خو بیا هغه یو ورور یې وویلي کوم چې ګل محمد و او ووایي چې یاره سړی اخر تنګ شي نو څه به کوي نو دا خبرې چې کوم دي دا ټولې اشارې ملاویږي دې اړخ ته چې هم دوی دا کړی و. دا راته ووایه چې صاحب چې دا یې وژلي او هغې نه بعد یې دا څه راوړي وو دلته دې درې کې چې وغورځولې دا خو خیر د تفتیش یو حصه ده که نه او موږ قبل از وقت دا نشو ویلی چې ګینې دی کور کې وژلي و بل ځای وژلي بیا دلته لړه کړی یا آیا دا هم په دې ځای باندې مړ کړی خو لکه لازمي خبره ده چې مړې شوي دي په دغه ځای پروت او فی الحال لا قبل از وقت دا نشو ویلی ډیسایډ کولی نشو چې کوم ځای مړ دی. دا حلال شوی مو حلال شوی نه خو دا چې کوم ټیم کې دی تشدد پې کاوه نو کټ پې لګېدلي وو په مرۍ په چاقو یا چاړه سره دا ګوزارونه شوي نو هغه یو ګوزار په دې مرۍ نو هغې سره بالکل د ده مرۍ داسې کټ شوې وه. تاسو د اس ایچ او بالا ماڼۍ شهریار خان خبرې هم واورېدلې دغه شانتې تاسو د مقتول زاهد د پلار جعفر او د هغه د ورور خبرې هم واورېدلې په دې کې زموږ دپاره یو ډېر غټ سبق دی زموږ د پښتنو د ناپوهۍ په وجې سره دغه شانتې واقعات مخې ته راځي دین اسلام هم موږ له دا اجازت راکوي چې کوم ځای کې د هلک او د جینۍ خوښه وي نو هلته د هغې نکاح کول پکار دي که نکاح یې شوی وی نو نن به دا ورځ موږ نه لیدله دا وجې زموږ د نن ویډیو آینده به د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان.